چا تپوس کو چې یاره مونږ چې د نبی علیه الصلاة والسلام دپاره قرباني کوو نو دا څنګه ده او د دې د غوښې به څه حکم وي یاد لرئ حدیث مبارک کې راځي ضحى رسول الله صلی الله علیه وسلم بکبشین املحین اقرنین نبی علیه السلام دوه ګډان حلال کړل دواړه لومبه مو ښکره مو او ښایسته مو چې کله حلالول لومبې حلالو نو ویې فرمیل دا د زما د طرفه دی او دویمې چې حلالو وی دا زما د امت د طرفه دی نو د الله پیغمبر دوره غیرتي و چې مونږ تاسو له هغې قرباني کړې ده نو مونږ د دې خبرې ډېر مستحق یو چې مونږ تاسو هم په خپله قربانۍ کې یو حصه د الله د پیغمبر دپاره مقرر کړو دا د هغې سره هغه اظهار عقیدت دی اظهار محبت دی ګوره یو سړي په کور باندې څاروی واغستې ده په دې کې دی د کور افراد 5 دي یا 6 دي یو حصه پکې نبی علیه السلام دپاره مقرر کی بیا مسله دا ده چې غوښې سره به څه کوي نو بس دا نفلي قرباني ده د دې غوښه د عامې غوښې په شان د استعمالولی شي که ویشي یې که خوري یې او که څه ورسره کوي عادته اختیار دی صرف یو خبره یاد لرئ ځان سره یو مسله هغه قرباني چې کله مړي وصیت کړو چې مړي ویلو چې زما د مرګ نه بعد به تاسو ما پسې قرباني کوئ نو دغه غوښه بیا خپله نشي خوړی دا به صرف په مسکینانو فقیرانو باندې خورئ چې کاکا مړ کېدو وی زما د مرګ نه بعد به تاسو ما دپاره قرباني کوئ نو دغه غوښه بیا په خپله نشي خوړی او د دې نه علاوه یو سړی نبی علیه السلام له قرباني کوي مور او پلار وصیت نه دی کړی دی ولی هسې خیراتي قرباني کوي نو دا ټوله غوښه په شان د نفلي حکم کې ده که په خپله باندې بنده خوري که غریبانانو لی ورکوي او که چرې مستحقین چې څنګه طریقې سره د عامې غوښې حکم دی دغه شاندام دی د عامې غوښې حکم څه دی مستحب دا دی چې 3 ځایه کړی شي یو د غریبانانو یو د خپلوانو یو ځان له پرېښودی شي دا مستحب طریقه ده او که بالفرض چا چې کوم دین غریبانانو له ورکړه او داسې خپلوان له ګډه وړې ورکړه 3 ځایه نه کړه نو دا هم جایز دي څه لازمي نه ده اوس دور کې چې کوم دین اکثر داري چې ډېرو خلکو قربانۍ کړي نو دومره ډېره د هغه ویشلو نوبت پکې کمي خو بیا هم د کوم دینو ټوله سنبالول او پرې ته ګزول دي په کار د خپل دغه مطابق چې کوم دین بندې ویشلی شي څوک دا تپوس هم کوي یاره که جي چا کره خادي دا ختم دی سنت دی بل څه دي او هغې کې چې کوم دین پخی بالکل دی پخه کي اړو دغه نشته هغه هم یو څه ده کله چې بندې وایي چې یاره او موږ کره مثال د اختر نه بعد ختم دی یا بل څه پروګرام دی یا میلمانه دي هغې له به یې پخوم بالکل د غوښې په باره کې هېڅ حکم نشته چې څنګه تاسو کوئ دغه د مستحب امر دی چې بندې 3 ځایه کې غریبانانو له چا قرباني نه کړي خپلوانو له او خپلو بچو له پرېږدي ښه نو دغه بالکل کولی شئ ښه جي دعا وکئ